نازولو ستړی مشي د چارسدي پولیس چې دی نو نن یوه کارنامه کړې ده، یو پښتو یې کړې ده او د غیرت یو کار یې کړی دی، نو ضروري خبره ده چې ستاینه وشي. تاسو ته پته ده په دغه تېرو ورځو کې د پړانګ پولیس سټیشن ایس ایچ او صاحب فضل داود خان لوړ دنګ ښایسته پښتون انسان دی، زموږ ډېر ښه ملګری دی، دوست دی او ډېر پرسشناس پولیس افسر دی او همیشه د جرایمو خلاف کار کړی دی. نو هغې ته د خپل مخبر په ذریعه اطلاع ملو شوې وه چې پخوا کې کلي کې درب ماجوکي کې څه مخروران دي، سماج دشمن عناصر دي او هغې چې دی نو یو چاپمار پارټي ترتیب کو څه چې د هغې د هغه ټریننګ ایسه ده د هغې مطابق چې دی هغه ټول ګروپ انتظامات هغې وکړه او ریډنګ پارټي سره چې دی هغې قیادت کو هغه خلکو یې چاپه ولګوله. د الله او د انسان په اراده کې فرق وي. انسان یو منصوبه جوړوي، د الله بل څه لیکل وي، خو چې څنګه دا پولیس پارټي ورسېده نو یکدم چې دی هغه مخورانو او د شپې تیاره وه په دې باندې ناڅاپي ډزې شروع کړې، ډېرې زیاتې ډزې پولیس باندې وشو. د ډزو په نتیجه کې پسیالدین خان چې پولیس هیډ کانسټیبل او ګنر و د فضل داود خان، هغه په موقع باندې شهید شو. اسسټنټ سب انسپکټر ایس آی قیصر خان چې د انټرچینج موټر انټرچینج کومه چوکۍ ده د هغې انچارج و، هغه زخمی شو. دا ډېره زیاته د افسوس خبره وه، په دې غونډه چارسده خفه وه، پولیس فورس خفه و. د زخمی ایس آی قیصر خان د روغ صحت تندرستۍ دپاره هر چا دعاګانې وکړې، تپوسونه وکړو، د شهید د درجات بلندېدو دپاره دعاګانې وشي. پولیس لاین کې جنازه وشوه د هغې او بیا پوره پولیس اعزاز سره چې دی نو شهید خاورو ته وسپارلی شو. په هغه وخت کې د چارسدې ډي پي او ډسټرکټ پولیس افیسر محمد وقاص خان ډېر د غمرازۍ اظهار کړو. هغې وي چې موږ به د خپل اهلکارو تپوس کوو. ډي آی جي مردان چې آر پي او د ریجنل پولیس افیسر دی، ټول په دې خفه وو، جنازې ته راغلي وو، دعا ته راغلي وو. د فصیح خان ماشومانو سره د هغې ملاقاتونه، ویډیو تصویرونه، د زخمی قیصر خان سره چې دی نو د هغې په هسپتال کې تپوس. خو به هر حال کمال فضل داود خان او د چارسدي پولیس دا وکړه چې په ډېر مختصر وخت کې هغې یو تلاش شروع کړی و او د دغې مخلوقانو خلاف چا چې دا بېګناه فصیح خان شهید کړی و، قیصر خان یې زخمی کړی و. فضل داود خان ته بېګانه وخته کې دا اطلاع راغله چې په دوه موټرسایکلو باندې 4 کسان با وسله چې دي نو د پېښور نه د چارسي طرف ته را روان دي او د موټروی نه دېخوا سروس روډ چې دی په هغې را روان دي او فضل داود خان سره د خپلو اهلکارو د پولیس فورس چې دی هغلته یو منظم ناکهبندي وکړو. کله چې دا خلک دغلته راورسېده نو پولیس د هغې د ودرولو دپاره په هغې باندې اواز وکړو، په ځای د دې چې دغه خلک ودرېدلي وو نو هغې ناڅاپي په پولیس باندې ډزې شروع کړې. خدای خیر که پولیس د هغې په ډزو څوک زخمیان خو نه شو، خو د حفظ ماتقدم په طور او هغه د سلف دفاع هغه کوم قانون چې دی د هغې لاندې پولیس چې دی نو جوابي ډزې وکړې او په هغې کې 2 جرایم پیشه 2 مجرمان هغه قاتلان چا فصیح خان وجلی او چا قیصر خان زخمی کړو. دا 2 وروڼه دي، د یو نوم دی شاه سعود او د بل نوم دی روهل او دا زامن دي د عنایت. د اکبرپورې نوخار اوسیدونکي دي او اکبرپورې تاړې ته په قتل، ډکیتۍ او مختلف سنګین مقدماتو کې مطلوب و. دا دغه شانتې په نور ځینې پولیس سټیشنز ته هم په مختلفو جرمونو کې دا مطلوب. 2 ملزمان چې د هغې د شپې د تیارې نه هغې ته یو موقع جوړه شوه، هغې وتښتېدل، خو د هغې تلاش چې دی هغه شروع دی. پولیس چې دی نو د دې 2 لاشونو سره د شاه سعود او د روهیل چې دی نو 2 موټرسایکلې
او دوا کلاشنکوف چې دي هغه هم په خپل قبضه کې واغېسته. نو داسې فضل داود خان د چارسدي پولیس چې دی نو ډېر یو مړانه نارتوب غیرت او د پښتو نه ډک کار وکړو. د خپلو پیټو بندو د بې ګناه اهلکارو چې دی هغې د دې ظالمانو مجرمانو نه تپوس وکړو، هغه انجام ته ورسول. او بیا دا هم د پولیس یو قسم دی چې دی نو انسانیت دی چې هغې بیا هم یکدم ډز نه دی کړی په اطلاع چې اطلاع ورته وه ناکهبندي یې کړې ده، باقاعده هغې د ودرولو غږ یې کړی دی او د هغې د ډزو نه پسې ډزې کړي دي. الله پاک دې ټول پولیس چې دی نو هغې ته د خیر پېښ کړي، هغې له دې ژوند ورکړي، هغې دې خپل خیال ساتي، مړني او تکړه دې اوسېږي. د قام دعاګانې چې دي او همدردۍ چې دي نو پولیس فورس سره دي. فضل داود خان خاص تاسو سره ډېر د نرتوب د مړانې کار دې کړی دی، مبارکي درته وایم. اجازه غواړم. دا الله په امان.